آیا واقعي عمران خان وفات شوی دی؟ وجاهت علي عجیبه انکشافات کړي دي. وجاهت علي ویلي دي چې عمران خان خو مکه وفات شوی دی او هغه په دې دنیا باندې نشته دی. وجاهت علي یو ویلاګرز دی، یو غټ صحافي دی، هغه په خپل ویډیو کې د دې خبرې انکشافات کړي دي چې ما ته د جی ایچ کیو د سزرای نه جی ایچ کیو کې د ما چا سره تعلق دی، آرمي یادی چې سره د ما چا سره تعلق دی او د هغې نه ماله دا خبر میلو شو چې عمران خان په دې دنیا باندې نشته. نو الله دې نه کړي که چېرې داسې وي نو د پاکستان حالات، د پاکستان معیشت، د پاکستان چې کم کرنٹ حالات روان دي نو مزید خراب شي که چېرې خدای مکه داسې وي. اوس وجاهت علي دا خبره ولې کړې ده؟ په دې باندې هم وجاهت علي نه کمپلیټ انویسټیګیشن پکار دی، ځکه بل طرف ته د اډیاله جیل سپرډنټ وایي چې موږ پرون عمران خان ته 4 کتاب ورکړي دي، 4 هغه ایثار کړ او 4 واپس راولېږل چې دا 4 الریډي ما ویلي دي. بل طرف ته وجاهت علي دا خبره کوي. خلاصې قسم خبر باندې د عوام ریاکشن لکه بعض ټایم کې حکومت په کس باندې داسې یو بیان جاری کړي چې هغه ووایي چې راشه موږ د عوامو ریاکشن معلوم کو چې که چېرې د عوام د عمران خان خدای مکه د مرګ خبر اوري نو د عوامو به څه ریاکشن وي، عوام به څه کوي. یو قسم له د عوامو په نبض باندې ګوته کېدي چې د عوامو څه ریاکشن دی، نو دا هم کېدی شي. بل علي ما خان دا هم ویلي دي چې عمران خان ژوند ته خطره ده. هر طرف ته پی ټی آی لیډرشپ یو طرف ته او بل طرف ته په جګړه هم دی. یو طرف ته داسې قسم خبرونه راځي او بل طرف ته د پی ټی آی لیډرشپ چې کوم دی هغه یو بل سره په جنګ جګړو دي. روز څه ناڅه د پی ټی آی د 2 لیډرانو جګړه شوي یو بل ته څه الفاظ نو کړي. ځکه بل سلمان اکرم راجا هم د های کورټ د سپریم کورټ مخې له خبرې کړې وي چې لیډرشپ چې کوم دی د سندي او اوس عوامو ته خپل فیصله کول پکار دی. لیډرشپ چې کوم دی لماوي چې تاسو راشئ سپریم کورټ ته د عمران خان چې کوم تاریخونه دي کې تاسو ټول حاضر شئ نو څوک هم نو راغلي. شیر افضل مروت چې کوم دی هغه هم لیډرشپ باندې تنقید کوي، یو بل سره جنگ جګړه شیر افضل مروت وغیره هم هغه حواله سره هم اپډیټس راځي. بل په جی ایچ کیو حمله شوې ده چې پای کې څه کارکونان گرفتار شوي هم دي چې د هغه تعلق پی ټی آی سره یادېږي. مختلف صحافیانو او ټي وي چینلز په پی ټی آی باندې الزام هم لګوي چې دا یو شرپسند پارټي ده. دا کم جی ایچ کیو باندې چې کومه حمله شوې ده د نه بس زما چې کوم ویلاګ د پاغې باندې ډیټیل سره خبره ما کړې الریډي او تاسو به وګورئ. نو یو لکه محمد حسین نوم یادېږي چې هغه د جی ایچ کیو مخې له ډزې کړي دي چې پکې آرمي ولا هم زخمیان شوي دي، هسپتال ته باقاعده هغه منتقل کې شوي دي او بیا دغه الګ چې ګیر شوی دی نو د جیب نه د پی ټی آی جنډا او دغه آی ډي کارت او پستول وغیره چې کوم دي برآمد شوي دي. جی نو چې کوم حکومت ته مسلم لیگ نون دی نو هغه په پی ټی آی باندې یا چې کوم ټي وي چینلز دي نو هغه په پی ټی آی باندې الزام لګوي چې دا شرپسند پارټي ده. نو بل طرف ته پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته نو هغه د هغه الګ حواله سره کوم چې ډزې کړي دي چې دا د مونږ سره هیڅ قسم تعلق د نشته دی، که د ډزې کړي وي نو دا مونږ نه دی درلېږلی. بل پرون د عمران خان خور سپریم کورټ مخې له یو ځل بیا احتجاج کړی دی ځکه چې د عمران خان سره یو ځل بیا د هغې ملاقات نه دی شوی. څنګه د معمول غوندې دی روزانه چې کله د ملاقات ورځ وي دی اډیاله جیل ته ځي خو هلته د هغې ملاقات نه کېږي. جی بل مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ د نوو صوبو نه انکار کړی دی، د نوو صوبو نه هغه انکار کوي چې نوي صوبې موږ نه منو. نو د سهیل افریدي انټرویوز هم په مختلف ټي وي چینلو باندې وایرل شوه. یعنې د سهیل افریدي د عمران خان یا د پی ټي آی حوالې سره خبرونه دی په میډیا باندې نه ورکوي. ټي وي چینل چې کوم دي لکه وسیم بادامي چې سهیل افریدي سره کومه انټرویو کړې وه هغه په ټي وي باندې نشر شوه. حامد میر چې کومه انټرویو کړې وه هغه په ټي وي باندې نشر شوه. نو کېدای شي چې کم طاقتور حلقې دي هغې مسلم لیګ نون او پیپل پارټۍ له وایي چې که چېرې تاسو دا صوبې نه منئ، صوبو نه انکار کوئ نو تاسو موږ سایډ لاین کولی هم شو. نو د سهیل افریدي انټرویو هم په ټي وي چینلو باندې وایرل ده. جي نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.